زه د افغانانو وروڼو نه دا دلته چې په عذاب دي نن چې دا ماشوم مړ شوی دی زما دا زړه د وینو په اوښکو جاړي او زه د هغه پلار نه زه د هغه خاندان نه زه معافي غواړم په حیثیت یو پښتون یو انسان یو پاکستان شهري خو دې سره سره چې دې سړي د دواړو ملکونو ترمنځ چې کم نفرت پیدا کو هغه نفرت ختمولو کې به هم اوس وخت لګي پکار دا دی چې افغان حکومت دا تپوس وکړي چې تا له چا اختیار درکړی و چې ته د افغان آرمي چیف نوم استعمالې مونږ چې کوم ځای کې تنقید وي په خپلو خلکو هم کوو خو د پښتون په حیثیت باندې دا زما فرض دی مړه زه خو د جنرال مبین خبره کوم دا جیلي جنرال مبین زه چې د افغان مهاجرینو په د عرضي کیمپونو باندې تیریږم او د افغانیانو د حالت ګورم نو خپلو مشرانو پسې خو تاسو ته پته زه خبره کوم او خپلو مشرانو باندې تنقید هم کوم خو د دې مبین د خبرې زما په دماغو کې راځي او خامخا راځي دا زه هسې نه ویم زه په دې کیمپونو کې چې د افغانانو وروڼو نه اورم او د افغانانو نه دا خبرې وسورم نو زه یې خامخا کوم ده هم دا ورلګولی دی د ده د خولې د لاسه د لکونه افغانیانو در په در خورې په سر دي ځای په ځای په چته ګاډو لاندې پراته دي چته په کولو پټو کې پراته دي یا لکه مبینه تا ته چا وي بیرغ هلته لګوم بیرغ دلته لګوم ته د کم ځای مشر یې او ته د افغانستان باچا چا جوړ کړی او دریشي اچولې ده او زه افغان حکومت نه هم ګیلمن یم چې تر اوسه پورې عملا اعلانا د ده د دریشي کوزه نه که ما ته پته ده څو ځل دی په جیل کې واچولی شو خو عادت نه پرېږدي دله خو اوس پکار دی چې دا ملګري دا رونه دلته نه لاړ شي چې د سره خامخا ملاقات وکړي او دی ټول را یو ځای شي او دی اوس بیرغ لګولو له دی باید فلسطین ته ولیږي ځکه چې د ده ډېر زیات شوق دی د بیرغ لګولو نو دا بیرغ لګول د ده فلسطین کې لګول دا ضروري دي زه به دا خامخا ویم چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کم نفرت پیدا کو د خو د انډیا یو مؤسسه هغه هلته کامیابه که د نه جهاد کړی دی نه عالم دی نه سکول ویلی دی خو چې امریکایان لاړل هلته لاړو د یو مؤسسه په غاړه شوه یو مؤسسه شروع که یو انجیو چې ما ته ښکاري د انډیا په سپورټ باندې چلیږي او دا ټول کار چې د کړی دی نو دا د پښتنو خلاف دا د افغانیانو خلاف دا د دواړو ملکونو د په منځ کې د نفرت پیدا کولو دپاره او د هغې د لاسه دا نن صورتحال جوړ دی نو زه د افغانانو وروڼو نه دا دلته چې په عذاب دي نن چې دا ماشوم مړ شوی دی زما دا زړه د وینو په اوښکو جاړي او زه د هغه پلار نه زه د هغه خاندان نه زه معافي غواړم په حیثیت یو پښتون یو انسان یو پاکستان شهري خو دې سره سره افغان حکومت ته درخواست کوم چې باید د محاکمه کړي چې ده ته چا اختیار ورکړی چې ته د حکومت ترجماني کوه ده ته چا اختیار ورکړی چې ته داسې خبرې کوه نورو ملکونو پسې کنځاګانې کوه کنځلې کوه د قومونو په منځ کې نفرت پیدا کوه اور لګوه اوس نه ښکاري اوس پکار دا دی چې راشي او د دې افغانانو وروڼو تپوس وکړي نو ډېر سخت غلط کار یې کړی دی ډېر داسې کارونه یې کړي دي داسې ژبه استعمال کړې ده چې د دواړو قومونو په منځ کې هغه خپل وروڼه افغانیان هغه تېنه دومره ګیلهمن دي زه چې په دې کیمپونو ګرځېدم په دې عرضي کیمپونو کې نو هغه هر یو کس په خوله باندې د هغه نوم دی او چې د هغه د لاسه در په در شو نو زه دا ویم چې دې سړي د دواړو ملکونو ترمنځ چې کم نفرت پیدا کو هغه نفرت ختمولو کې به هم اوس وخت لګي افغان حکومت له پکار دي چې په دې حوالې سره خپل موقف واضح کړي دله چا اختیار ورکړی چې ته جرنیل یې د ټوله دنیا کې ځان معرفي کړو چې زه افغان آرمي چیف یم هلته افغان حکومت دی هر یو نظام دی یو سیستم دی امریکایانو تلو نه پس هلته کې ډېر لوی سیستم جوړ شو هلته کې ترقي روانه ده او هلته کې یو سوشل رضاکار په طور باندې دی راغو وردي اچولي خلک خو ساده دي سوشل میډیا ګوره ټوله دنیا کې خلک ویږني دا د افغانستان آرمي چیف دی ډېر زیاتو ویډیوګانو کې تاسو ته پته ښکاري چې د افغانستان آرمي چیف دا کوي او آرمي چیف دا کوي آرمي چیف هغه په خپل ځای باندې په خپله چوکۍ ناست دی
نو پکار دا دی چې افغان حکومت دا تپوس وکړي چې تا له چا اختیار درکړی چې ته د افغان آرمي چیف نوم استعمالې د افغان حکومت د ترجمات په حیثیت باندې ته کار کې نو دا ډېر غلط کار کړی دی او د ټولو خلقو له پکار دي چې د دې غندنه وکړي د ټولو پښتنو له هم پکار دي چې د دې غندنه وکړي مونږ چې کوم ځای کې تنقید وي په خپلو خلکو هم کوو خو د پښتون په حیثیت باندې دا زما فرض دی چې زه دا خبره د دې افغانیانو په ذهن کې واچوم ما چې څومره سوچ وکړو نو د خپل قوم دا غولولی دی او دا خپل قوم د افغانیان دارونه دا یې دوکه کړي دي او په سوشل میډیا د ګمراه کولو کوشش کړی دی او د دواړو قوم ترمنځ د انډیا د ایجنټ کار ترسره کړی دی د انډیا دپاره هلته ترجماني کړې ده د داسې کار کړی دی چې د غیر ملکونو دپاره غیر مذهبو دپاره د هغوی هغه منصوبه سر ته رسولو دپاره هغه کار یې کړی دی نو اوس د ده د خولې د لاسه د ده د عمل د لاسه د ده د خبرو د لاسه هغه سزا هغه ټول لر او بر دلته چې کوم پاکستان کې پښتانه رونه دي پاکستانیان دي ټول پاکستانی قوم هغه هم دردمند دی هغوی ته درد رسي چې دا صورتحال ګوري مجبوري ده یو پالیسي ده جوړه ده هغې باندې اوس کار روان دی او افغان حکومت هم په خپله یو پالیسۍ باندې لګیا دی او هغوی غواړي چې دا رونه راشي خو دې کې چې دا کومه تیزي او دا کوم صورتحال جوړ شوی دی نو د دې غټه وجه زه ګڼمه چې دا مبین دی دا مبین بنیادي طور باندې ټیک ټاکر دی ټیک ټاک ته راوچت شوی او په ټیک ټاک باندې لګی او ځان یې ټیک ټاک نه جرنیل جوړ کړی دی نو افغان حکومت له پکار دی چې د دې تپوس وکړي